إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عزیزانو دیر خوشانه مقام دے چیزنم دیرے دا اللہ جل جلالہ دا کتاب ختم منگا تاسو ترکو چیکم دا اللہ اخیری کتاب دے چیکم کتاب اللہ ہم دے کلام اللہ ہم دے اور آغا کتاب دے جو اللہ پا نبی علیہ السلام مبارک باندے قدر مشکانہ کی دا ضرورت مطابق نازل کرو آغای پدی اتلس و نلس رضو کی ماں اکاتا بے مولانا سے وہ بے حافظان و صاحبان و تلاوت کو اللہ نے دا ختم محمد دربار کے قبول و منظور کی اور اللہ نے دے حافظان و صاحبان و والدین کا دے خاندان کا اکور امت مسلمت دے اللہ دے اجر اور ثواب ورکی اور آوروں دے اللہ دے اجر ورکی چکم دے حافظان و صاحبان کو غشات اتری دل اور دے دا قرآن چدئی لستو اور اغل واو دے دو گورے علماء کرام ہوئی تو قرآن تلاوتم ثواب دے اور جسوک تلاوت کئی اوتار کہوں کی خودو تبھی اولیدو باندے ہم اللہ اجر اور ثواب ورکے اور بیا تراؤ کے ختم کرنا خیر سنت عمل دے بیا در رمضان المبارک میاشتا داغی قدر نور مجھتے پنورن کی تلاوت کول تلاوت اولیدن اگر تمرا دا اجر باعث ندے سمرد پر رمضان المبارک کی دا قرآن کا تلاوت باندے یا دا قرآن کا اولیدو باندے تم اجر ملاوی گی اگر وہ دا غیر رمضان نصیبہ دے نمون کا اتاسو اللہ توفیق راکو حافظان ورمخ کی شو منظر گزشات اتری دو یقیناً ددینا گران کار اور ددینا مشکل کار کو کائنات کی بندشت دے چمکی دا قرآن باندے اور حافظ لگیا دے دا قرآن تلاوت کئی متشابی آیاتنا رازی اغدا سوچ کئی چیر زمانہ آیات کاتی نشی زمانہ حرف کاتی نشی اور آغدا معجزاتی کلام ما اوقات سر تورسو اور خوش قسمت رو چھے اللہ جل جلالہ جما استا زندگائی کے بیادہ رمضان روستو دار خوش قسمت خلق کار ہوئی چھے اللہ جل جلالہ زما
دا اعمالو لپاره چې ما او تا به کې آخرت د تیارۍ وکړو په دې کال کې دا رمضان مقرر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته لومړنۍ عشره دا رحمت دی، دویمه عشره دا مغفرت دی، او دریمه عشره دا عتق من النار دی چې د هر جماعتي په وخت کې به الله په لکاو په کروڑاو خلق دا د جهنم نه خلاصوي او جنت ته بېلېږي. د رحمت عشره خو زما استانه تېره شوه، د مغفرت هغه سزا به درس ختمه شي، ورپسې د عتق من النار عشره پاتې ده. اوس موږ پکې ما او تا ځان سره سوچ وکړو چې دا بهترینه میاشت الله راوسته، ما تلاوت څومره وکړو، ما ذکر څومره وکړو، ما د الله لوی برایي څومره بیان کړه، ما نوافل څومره وکړل، ما خپل الله څومره خوشحاله کړو. روز زموږ خلک یو غلطي کوي او هغه ده چې دی روژه صرف د دې نه عبارت ګڼي چې پېشمنۍ وکړه او تر روژه ماتي پورې تر ماښام تر اذانه پورې څه شی خدای ته ورغله. د روژې په حالت کې لوډو کوي، د روژې په حالت کې کیرم بورډ کوي، د روژې په حالت کې لغویات کوي او نه مې ورله دا ورکړی د روژه لنډه وکړه. هلکه داسې تر افغانستانه سفر دی چې ته یې لنډې روژه په تلاوت لنډه کړه، روژه تسبیح راواله او یا زره زره لا اله الا الله ووایه. یو ګنټه به دې ولګي، نیمه ګنټه به دې ولګي، دوه ګنټې به دې ولګي. دا ته خو چې کوم کارونه کوې دې سره خو ته روژې ته نقصان رسېږي. روژه خو به د دروغو نه بروجې، د غیبت نه به بروجې، د لغویاتو نه به هم روجوي. روژه نوم د دې د رجوع الی الله چې ستا به الله طرف ته کامل رجوع وي. او بعضې ملګري زموږ خفه کېږئ ما چې ماسخوتن تراویح وشي نو تر سهاره اوږده کېږي نه، لغویاتو پسې ګرځي. و د خدای بندیانو د روژې دا میاشت د لغویاتو دپاره نه ده، د زندګۍ هره ورځ قیمتي ده. او بیا بالخصوص په رمضان المبارک کې دې کې خو ځان کم از کم د دې څیزونو نه ډک وساتئ. هلته د روژې په انواراتو او په برکاتو باندې وویږئ. د دې د وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي، صحابي وایي نبی علیہ السلام جومات ته راغی چې کله د منبر لومړنی پوړی ته وخته امین یې وویل، چې کله دویمې ته وخته بیا یې امین وویل، چې کله درېیمې ته وخته بیا یې امین وویل. چې کله مجلس ختم شو د حدیث مفهوم دی، صحابه وایي موږ د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو چې د خدای پیغمبره نن موږ یو ناشنا سیند ولیدو، دا مخکې نه دی لیدلی. بیا ورته نبي علیه السلام مبارک د هغې تفصیل بیان کړو. ورته وایي کله چې زه د منبر لومړنی پوړکی ته وختم وی حضرت جبریل راغی او هغه دا خیره وکړه چې هلاک او تباه او برباد کړي شي هغه سړی چې په هغه د رمضان مبارک میاشت راغله او ده پکې د الله دومره بندګي ونه کړه چې الله جل جلاله د ده بخښنه وکړي. وایي ما وایي چې امین. زموږ عقیده ده او ایمان د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده چې جبریل الله په فرشتو کې افضل پیدا کړی دی. په هغه څلورو اولوالعظم فرشتو کې د ټولو سردار دا جبریل امین دی او نبی علیہ السلام په انبیاءو کې امام دی، اولین هم دی آخرین هم دی. نو چې جبریل خیره کوي
او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین وای دا به په قبولیت کې شک نشته د تاسو خپل روجي دي ولیکن بدنصیب وروړه زمونږ بعضې داسې شته دی چې د هغې په زړه کې د روجې احترام نشته دی روجې خوري ښه که څوک وایي چې نه د هغې راته سبا خیر چې دا کودتي دی دا کودتي دی دا کودتي داسې خلک شته دی چې هغه د دې محبوبې میاشتې نه اثر نه اخلي په هغې باندې روژه بوج کېږي څوک وایي زما کار داسې دی چې دې سره روژه نه کېږي لکه ته په دې مکلف ته نه د روژې په میاشت کې ورله صبر ورکړه که چېرته ستا کار هغه ستا دپاره د روژې نه مانع ګرځي د دا روزي په کار باندې نه ده دا مارغان کار کوي الله له رزق نه ورکوي د رزق ذمه په الله اخیستې ده او بیا بالخصوص د غریب درستغان دا په دې رمضان المبارک کې د هر نعمت نه ډک وي ته به د خدای دپاره روژه نیسي الله به تا د رزق نه پاتې کوي دا د خدای د شان نه خلاف دي دا د هغه د شان نه خلاف دي نو نور ښکلې میاشتې راشي او زموږ بعضې ونه الله دې ورته هدایت نصیب کړي هغه د دې نعمت نه محرومه پاتې شي دا علماء کرام ناست دي تپوس ترې وکړي که قصدن عمدن یو سړی روژه وخوري دته عذر نه بیمار نه بل څه مسله نه وه د کمزورۍ د ایمان د وجې نه د روژه وخوړه د دې روژې قضا نشته دی نه د دا په کفاره داخله کېږي که دې ټول عمر روژې ونیسي د دې روژې قضا نشي راګرځېدلی قضا خو د هغه روژو نه چې تا په عذر باندې وخوړې دا خو عذر نه دی دا خو ډلتوب دی دا خو د ایمان کمزوري ده او بیا ورته وایي چې کله دوی کولکای ته شو وی جبریل راغی او خیرې وکړه چې هلاک او تباه او برباد بشي هغه سړی چې د هغه مخې ته ستا نوم ذکر شي او په تا باندې درود پاک ووایو او چې کله دوی کولای ته شو وی جبریل راغی او خیرې وکړه چې هلاک او تباه او برباد بشي هغه سړی چې هغه مور او پلار دواړه یا یو د بوډاوالي په حالت کې وموند او دې دومره خدمت ونه کړ چې الله په دې جنت ته داخل کړي وی ما وی چې آمین نه د نور که موږ تاسو سوچ وکړو په کائنات کې د ټولو نه مظلومه طبقه دا د پلار او د مور طبقه ده نن چې کائنات کې د پلار او مور سره کوم ظلم کېږي دا ظلم دا په تاریخ کې نو شوی وره یو پلار وي یوه مور وي په کور کې لس بچي دي اته بچي دي هغه یې د لسو او د اتو خدمت کوي پلار د اولاد دپاره په ځان څومره سخته تېروي په بیرون ممالکو کې مسافرۍ کوي سرکاري نوکرۍ کوي په کارخانو کې دوه ډیوټۍ کوي درازیم ډیوټي کوي د شپې ډیوټي کوي د څه دپاره یې کوي د دې خپل اولاد دپاره یې کوي چې زما دا اولاد دا په معاشره کې چاته ونه ترسېږي د دوی پیزار وي د دوی خوراک وي د دوی لباس وي د دوی د اوسېدو دپاره مکان ښایسته وي او د خپل اولاد هر یو خواهش پوره کوي پوره کوي که نه پوره کوي دیرش کالا پینزه دیرش کالا په بیرون ممالکو کې مسافرۍ وکړي او چې پیسې راغلي نو کاکا عمر خوړلی او خپلو بچو له ته کور جوړ کړي هغه وروڼه خو د لادو بادو پرېوتي خو لیکن د خپل اولاد دپاره غم کوي او دکه اولاد دا چې سبا زلمی شي دا سبا واده کړی شي د ده لاس نه به 4 روپۍ راشي دی بیا د پلار او د مور نه پانډوس جوړ کړي یو تلره کوي بلې بل تلره کوي وی ولې یوازې زما پلار خو نه دی وی ولې یوازې زما مور خو نه ده
پلار د لسو بچو خیال ساتي لس بچي بیا یو پلار نشي ساتلی مور لسو بچو له پای ورکوي د لسو بچو ګندګۍ وینځي د لسو بچو کپړې وینځي لسو بچو له خوراک تیاروي لسو بچو له کټ بستره برابروي لسو بچو له واده کویدن کوي د لسو بچو د مېلمنو خیال ساتي خو لیکن دا لس بچي دی بیا یو مور نه زغمي زغمي یې که نه زغمي دی رښتیا ووایه ما به د خپل لږ عمر کې لیدلي دي په د خپلو سترګو باندې ما داسې بې غیرته هم لیدلی دی چې هغه د مور جنازه نه ده کړې هغه د مور کټ ته نه دی اوچت کړی هغه د مور په دوا کې نه دی کېناستلی هغه د مور خفه تلې ده ما داسې بې غیرته هم لیدلی دی چې هغه مور د لاس ته نیسلې ده شریعه مې لارې ته رایستې ده وی که زما د ښځې تابعداري کولی خو ما کړی د لارو دا ده درله بېدر کوم او که دا نشي کولی ځان له ځای وګوره مور یې ګاونډ کره ساه ورکړی دی مور یې ګاونډي کره مړه ما داسې بې غیرته هم لیدلی دی چې د پلار په ګریوان کې لاس اچولی دی او پلار یې شریان په لاره کې راښکلی دی د پاسه پې ناست و کوټې پې غرق کړو وی زمتناکه که ته مړ شو موږ به ښه شو دا د زوی الفاظ پلار ته دا ما لیدلي دي دا د عام خبره نه کوم آیا دا بچې دی به معاشره کې د خیر کار کوي دا بچې به تر مرګه کامیابي نه مومي چا چې د مور قدر ونه کړو چا چې د پلار قدر ونه کړو اولاد به د ده قدر نه کوي د نن خپلې مور سره وکړو بل پلار سره یې وکړو تر هغې به الله ته د مرګ نه راولي تر څو پورې چې ورسره اولاد داسې کړي دي اوله د دې زما په ذهن کې یوه د بله ده چې نن اولاد نافرمانه دی نن موږ اولاد د کور ته حرام خوراک راوړو زموږ خوراک ته حلال نه دی نه چې زما د بچي خېټې ته حرام وي هغه به په معاشره کې حلالي کار نه هغه به معاشره کې حرامي کار کوي هغه به د معاشرې دپاره د خیر نه هغه به معاشرې دپاره د شر سبب ګرځي د دې د وجې نه چې موږ دا تاسو ګوره خپل خوراک حلال کړو حرام به موږ نه کوو اولاد نه بې راړو اثر به یې زما او ستا په اولاد دا کوي ډېره بهترینه میاشت ده ادا ورپسې عشره سبا که الله ته منظور وي خلک به اعتکاف ته کښېني او بیا پته نه لګي چې بیا زموږ په ژوند کې رمضان راځي او که نه راځي هېڅ پته نه لګي پروسه کال مې په دې صف کې موږ سره څومره خلک ولاړ وو خو لیکن څه کال بني مرګ به پرې راغلی د خاورې څادر به اغوستی دغسې دا مرګ به لس په ما او تا باندې هم راځي نو خو دا ملګري که دوی که درې که څلور وي که لس وي چې موږ تاسو اعتکاف ته کښېنو خو لیکن نوجوانان ملګري چې اعتکاف ته کښېني په دې شرط باندې چې موبایل ځان سره براړوي په دې مردان کې موږ سبق وي یو ملګری اعتکاف ته ناست و هغه یاد به پکې سهار له د ماخوستن د تراویح نه وروستو کور کې ورسره ستړی هغه به یو کیلومیټر دوه کیلومیټره منډه ورکړه وی به کور ته دننه نه تللی وي د ور نه یې راله راډار کړو سپی مې وګرځو چکر مې ورله ورکړه بیا به جومات ته راغی دا اعتکاف ده ښه دا اعتکاف ښه اعتکاف نوم د دې دی چې موږ ته ذکر وکړو تلاوت وکړو د الله نه دعاګانې وغواړو امت د ځانکدن په حالت کې د ګردادو شروع دي که نه دا قیامت ته قریبه زمانه ده امت ته د خیر دعاګانې وکړو او ګردارونه چې ختمه شو چې موږ تاسو سره زیږه شو د الله په لار کې درې ورځې ولګوو تاسو سړیان که یو سړی د تبلیغ خلاف ولې نه وي تاسو تبلیغ ته رادن نه شئ د تبلیغیانو خپې به خپل کوي ښه تبلیغ داسې عالمي کار دی زموږ په محله کې یو کاکا د خیري خبره کړو موږ به ورپسې تلو کاکا موږ سره سروزي نه لاړ شه چې زموږ طالبانو هغه به سپک کې یو ستوری بد یو لږې ډېر وي خو چونکې د مشرانو دا اصول دي که څوک اعتراض کوي نو تاسو به جنګ نه کوئ موږ به ترې نه راغلو موږ به وي یو ورځ به د الله پاک د دې کار حقیقت زړه ته راوړي
مو ځان سره یو ځل اجتماع له بوته څه په ګرانانو تیار کړ چې اجتماع ته ول ماحول یې ولیدو که درې ورځې ما ته وویل مولوي صاحب زه خو کوم څلورو میاشتو ده ما دا ویل تبلیغیانو سره مه ده موږ درې ورځې نه راوستی به درې ورځې نه ولګولو زه د زوم ته لیکه وایي زه پوه یم چې ما ته تبلیغ باندې رد کړو وایي تبلیغ خو عالمي کار دی دا نن که زه دلته ناست یم که نه دا د درې ورځو د تبلیغ برکت دی ما درې ورځې سیروزه په جماعت کې ولګوله د یوې سیروزې نه الله جل جلاله د نبي مصلي نه راوستو د یوې سیروزې نه الله جل جلاله زموږ 24 ګنټې دا قرآن او سنت ته وقف کړو د داسې به کوم ملګري دا جماعت هم راغلی دی زموږ دا ستاسو محلې ته پاسئ د الله د رضا لپاره د خپل آخرت په جوړولو لپاره په دې نیت ځم چې زما آخرت جوړ شي زما قبر را روان دی زما حشر را روان دی حساب او کتاب را روان دی ټولې ډلې لپاره تیارې وو د تبلیغ محنت ته څه لپاره کېږي چې په هر یو کور کې الله دین راولي په هره معاشره کې الله دین راولي تاسو یې الله فجانه تاسو دې دعا کوئ چې تر څو جومات ته اختیار شي ورته ولاست که تر دشمني خبره نه او که دعوت یې ولاړه وکړه انشاءالله ودرېږئ الله خوشحاله کړه درې ورځې هېڅ شی نه دی زموږ ستاسو ټوله زندګي دا په دنیا کې تېره شوه که یو درې ورځې د الله په لار کې تېرېږي سې روژه کې ګوره ما په دې روژه کې نه حدث بیانونه وکړو په هر یو جومات کې الله جماعت تیار کړی دی واحد دا جومات ته د دې کې تاسو درې څلور کسان پاڅېدئ تاسو یې الله خوشحاله کړه درې ورځې څه شی دی که معلوم شي د درې ورځې په حجره کې ناست یې نو ښه نه ده که د درې ورځې جومات کې تېرې کړې وکړمه انشاءالله د شیطان ملا ماته کوي او یقینا د الله د لارې روژه په هغې باندې به الله سره کوي تاسو یې ځان ته جاده کړه زه خیر د اوسه درېږئ بیا ته نه کم شي اوسه درېږئ ته ولیکئ چې هغه د فرشتو په لیکلو کې راشي او وګورئ زما هغه ولیکئ چې صرف لیکي او زینا تاسو ودرېږئ همت وکئ زه دې په کمارت سي وزیر اکبر د 1999 کې قسم درته د نبي په منبر کړم هغه امیر صاحب له ما پیسې ورکړې خپل اراده مې دا وه چې زه به دلته کېږم خو بس صرف خوله مې ورله بندونه ما دا راغله زه به راسره ځم هغه ته مې پیسې ورکړې زه چې چېرته لرم هغه راپسې هلته راغی خو الله قبول کړم بس د هلته مې ځان سره وکړم انشاءالله داسې به څوک وي داسې به څوک وي چې د څلورو میاشتو اراده یې وي لاس اوچت کړي صرف الله دې مونږ تاسو قبول کړي دعا وکړئ الحمدلله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا الله زمون نرازش يا الله ردود ونرازش الله ما حكم تحت الدربار العالية کی قبول و منظور کی الله رسول ختم جدبی ختم کی شریکو خدا ټول د دنیا او آخرت خیر ورکړي موږ ټول د آخرت او د دنیا د سختیو نه وساتي الله موږ د عزت زندگی راکړي په دنیا او آخرت کې الله موږ د عزت نه محفوظ کړي د حادثاتو نه محفوظ کړي الله د عزت زندگی مو نصیب کړي الله د ټول د ژوند نه د ټول د مرګ نه ټول ته حفاظت نصیب کړي الله دا ملګري چې روزه کې راغلي دي اسلام باندې الله په دا خواري او محنت په خپل بارگاه الهي کې قبول کړي الله دې زموږ راضي شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت راضي شي خدای مو ټول ته په آخر وخت کې دا عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله